دا هغه خلکو چې لونه به جام دی خاخوله دا هغه خلکو په دغه دور کې چې د دې په کورونو به جنډې ولاړې وي په بخاری شریف کې حدیث دی په ابو داود کې هم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی بعض خزو با په کورونو جنډې لګولې بعض خلک کولاو دا جنډه بر دې نه خوا چې دې کور کې د خواهش ته پوره کېدو تنظیم شته که څوک راځي او خپل خواهش پوره کوي نو راځي دې کور ته خپل خواهش ته پکې پوره کوي او دا غي بیا سو خلق براتلل او خلق باغ کور ته دن کولاو پټه خبره نه و چې جنډو لګي هو خبر اخکارا شو پلار به خبرو د جنین رور به خبر رونا به خبر تربوران خبر قوم خبر او جنډه لګیدل دنیا راځي خپل خواهش پوره کوي او چې کله به داغه خزه حمل امید به پیدا شو او بیا به بچو شو نو چې څومره خلق به د خزه لراغلی ټول به راوختل عائشہ بیبي وای او ټول ته وی تاسو ته پته چې ما سره مسکړی دي او دا بچی دا غینه پیدا دي نو چې خزه به پچا ګوته کې خاودا پلان کې دا ستاده دا خزه خو هو چې پچا به ګوته کې خاودا او دا غوی رواج دا چې انکار نه شو کوله دا رواج چې پچا به ګوته کې خاودا بچي بداغو میراث پیدا غن نه وړو د دې بچي او د دې مور ډوډۍ او تنظیم او خوراک او جامه او پاغه سړی و انکار به نشو کولی چې دا غیر رواج دی بیا پکې مړی کېدل څومره به غیرت او دویمه واورا د دینه خرابه دویمه داسې وا چې یو کور تبا غون خلق په یو ځل وردن نشو لس کسان او یو خدي سره به خپل خواهش پوره نو چې کله به دا خدي بچو شو نه سړی به راوغختل ورا شتا سما سره دا چل کړو دا ماشوم دی پیدا شوی او علم قیافه والا یو کسي هغه د الله سو د خپور د کرخونه پته لګي ابي راوغخته نو دی ماشوم لاس پوته به مقتل او چې چا کم زناکار به داغي لاسونو پوته به قتل نو چې چا سره به کر خو سمې غوخته وي داستا بچي میراث به مغنوړ نسب بهم داغه نشابه پلار شو او د دې خزه او د دې ماشوم ډوړې او نفقه او ارسه بداغنو څومره عجیب به غیرتی او درې مر دې نغټه به غیرتی کماوا دا لا وورا چې یو کور والا سړی بخپل خزه بخپل یو لوی سړی لولېګل خپلا پټنا کارا اغه ملک سیبلا اغه نواب سیبلا اغه مالدار لا اغه سړی له شابه لاړه شاه او خپل خواهش وسره پوره خپلا نو چې دا خزه به لاړه د دې سړی او دا هغه سره به خپل خواهش پوره کو نو دی به وته نه نږدې کېده دی به نه نږدې کېده خپل خاون چې دا هغې نه به امید ښکاره شو که نه نو بیا به ورته نږدې کېده دا ولې وایي چې زمونږ په خاندان کې د هغې خان بابا نواب بابا ملک بابا بچې پیدا شي اصیل بچې چې مونږ کره راشي چې زمونږ قوم کې او زمونږ خاندان کې اصیل بچې راشي سوچه بچې د پلان کې بچې راشي لکه بېدبي د معافي د بخاري حدیث د عایشې بیبي د تمې وي لکه دې زمانه کې چې څوک غوا یو ښه غوی للیږي دا مثال به ورکړو یو مثال دې د جاهلیت تیاره کې چې لونه به هم جمدې خښولې ډاکې به هم کولې مردارې به یې خوړلې په دغه زمانه کې بنجره ځمکه کې د کفر بنجره ځمکه د ګمراهۍ او د دلالت بنجره ځمکه د جاهلیت بنجره ځمکه دی کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته ښیي چې دا دومره خطرناکه بنجر او شاړه ځمکه کندې کپرې ځمکه د کفر او په جاهلیت دام زه ابادول غواړم نو زه ابادولی شم نو دا ځمکه بنجر چې ابادېږي نو خواري به غواړي که به نه غواړي محنت خامخا غواړي دا ډېر محنت غواړي ډېره خواري غواړي نو رسول الله مبارک او د هغه صحابو ډېره زیاته خواري کړې قسم په خدای ډېر محنت یې کړی دې وجې نه خو الله پیغمبر فرمائی دا اللہ پیغمبر چھے اللہ اللہ فی اصحابی دا خودے لحاظو کے دما دا صحابہ پشان خودے نو یرے گے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے دا اللہ لحاظ پی جلے دا اللہ لحاظو کے دما برگرو تکنزل مکتے
دې قدر وکړئ. ومن ابغضهم فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي. که چا دې سره مینه وکړه ما سره مینه ده ځکه یې ورسره مینه وکړه. دې سره چا بغض وکړه زه بدي شم ځکه دا بدي شم. صحابه ولې صفت کوي نبي علیه السلام دا خواري کړې ده، د بنجاره شاله د ګمراهۍ او د جاهلیت مکه ورسره واره کړې ده. صحابه ولې لوی مخلوق دی؟ د صحابه قرآن کې الله صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. الله صفت او الله وی دا ما چې مثال د دې صحابه او د پیغمبر د مرګرو درکا وی دا په تورات او انجیل کې مشته وای، دا ما په مخکې کتابونو کې ذکر کړی. او الله زکات ته وی یا ایها الناس اے خلقا آمنو کما آمن الناس آمنو کما آمن الناس. دا ایمان راوړل لکه صحابه والا معیار د ایمان ستا د صحابه ایمان دی. صحابه چې دا څومره لوی مخلوق دی، جلیل القدر شخصیات دي. دا پیغمبر مبارک سره دا شاړې ځمکې بدې کړي، دا محنت، دا سر، دا وجود، دا لاس په د دې ایمان د خاطر چور چور شوی دي او تکلیفات برداشت کړي. هغه تکلیف نتیجه او ثمره د خوږې الوا په شکل کې اوس موږ ته مخامخ ورته ایمان. سن 6 نبوي کې کافرانو میټینګ راوغوښته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کې د سره څوک دا خبره غرور ورانه زیاتېږي. د مسلمانان دې د صابئین وي بيدینه به وته دا قرآن ورو زیاتېږي. دې سره څوک حضرت عمر پاسه ده یروي تاسو اسه شپ شپ کوي، اسه شپ شپ هم شروع کړی دي. زه لاجو کې چې خبره ختم شي او طرف ته شي ایسو کم په نو وردي چې قوم الوی دی او قوم داسې دی دا دی ورلم په تورې د شړنګ ورکا اوس دلته کې نه چې در سر راوړ مودل ته ته چې مسله ختم شي. تورې لاس کې واغښتو په جوش او په جذبه سترګې پر سیدری دی او سری دی روان دی. یو صحابي دی حضرت عبد الله ابن نحام رضی الله تعالی عنہ او لما خلا ورغه خو پټ مسلمان دی ښکار نه دی. یو عمر سکه اخو په پېښو چې دا سړی خدا ګواه پانداز روان سترګې سری دی اورنګي بدل دی. ګران کار مو د رسول الله مبارک ډېر مضبوط قوم یاره دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم لګیا دی زمونږ په خدایانو پسې خبرې کوي نوی دین خوري. نن به پته لګي دا توره مې راغشتې ده یا به مرم او یا به سر پرې کو. خو صحابي خو پټو په عمر مکه ودا سکه ځان له کار ګوري وې نه کېږي وې لوی قوم دی لوی قوم سره به سکه بس وې د خپل مذهب او دین د پردا قرباني ورکوم. مکه او عمر لوی ځان له کار مګورستانه لوی خلک په مکه کې شتا هغه نصیحت کو نه سمېد. وې عمر یو خبره د تکوما وېس وینې شي وجل بس عمر په پیش وې دا سه معلومی کې لکه تم بي دینه شوی پلان نک دین دې پرې خېده د پسې ګواه خو کورګه تامخ کې برابروم. هغه ما پرې د ورشه خور او خېده الواله پیغوري ما پرې دا ته چې د کمې ډیوي او د کمې شمې درنا ملکولو لدی د غیر اناستا خور کرته لیدا او خېده خور دې د مرګري دي تا هغه پسې دې چې دا پیغوري ورکا عربو کې دا غیرت ډیر زیات دی. اوسم پکشتا پښتون قوم کې غیرت ډیر دی. پښتون قوم په غیرت درېږي. عربو کې غیرت ډیر زیات دی. او چې دی اوریدل بس رسول الله مبارک اراده پر خودونه او خې کورګلا ول دوی کړل خور کړل. سعید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله تعالی عنہ دا لومبو زمانو کې لومبي مسلمان دی په 10 مبشرو کې نو لس کسان چې رسول الله مبارک نمونه په یو مجلس کې غشتري دا په جنت کې هغه میرټ لیست کې چلومبه کم میرټ لیست دی. لومبه لس کسان اول باقي کې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نوم دی. نو دا عمر د خور نوم فاطمه بنت الخطاب التوره وسغوی لګیا دي. حضرت خباب رضی الله عنه یو استاد دی. هغه قصه مې راته مخکې کړې چې تکلیفونه په تیر شو او ته قرآن خای او دروازې د دننه نه کونډه کړې ده.
دې ورغې دروازه کې زور ورکړ کونډه ده شکي شو چې غوږ یې کېښود د قرآن شریف اواز یې واورېد بس زړه باندې نور مور بل شو هو دا څه شو دا خو واقعي د هغه زما خورم د هغه په دین ده اوښې مې په دین دی اورېږه دي چې ته پرېږدم او غزار یې ورکو د دروازې له د تورې په دې سټۍ باندې ټزار ورکو هغې خو پوه شو او چغې وی ور لرکې خورې ډېره هوښیاره وه هغې د خپل خاوند ته وې سړی خو راغې خدای دې پکې خیر واچوي مونږ به ورسره څه چل کوو هغه استاذ ته یې وې حضرت خباب ته ته چې ته پټ شه په تا ګزارونو کې دې خورې مو دی وښې دې مونږ به راکاږو سره خو ته پټ شه دی چې ته کوټه کې د کټ لاندې یا یو ځای کې پټ کړه چې هغې ورته څنګه ورکولاو کړه چې دې اوښې سره مشتو ګریبان شو زوروره مو تکلم دی او د دې تورې په دې موټي باندې دا اوښې وی زه ستاسو پیغمبر مرګ پسې روان شوی او تاسو د هغه دین قبول کړی دی دا هم څه کړي دي جګړه شروع وه نو یو خوا خورې راله چې یو خوا مې رور دی یو خوا مې خاوند دی منځ کې بیچ بچا کو خلاصېږي چې دا راله او خلاصې کوي په دا منځ کې نو عمر له خو غوسه وه دې څپېړه لاس یې اوچت کړه او دا خورې په دې مخ واله او دومره مضبوط غزار یې ورکړه دونه مضبوط غزار چې د هغې د مخ نه وینو څاڅکي ووالي دار یې ووالي او هغه دار یې د عمر په مخ پرېوتی او په جامو یې پرېوتی نو چې خور نه اوښکې وبهېدې او وینې ته لارې ووالې ولګېده نو بس په غوسه شوه وی عمره ته د خطاب زوی او زه د خطاب لورې محتاب پښتانه وایي موږ په یو لوښي کې لکې والي د یو وینې نه محتاب پیدا یو بالکل ټیک د دې مسلمان دی او زه مسلمان یم لاس ته خلاص توره د سره چې څه دې خوښۍ کوه ځه څه کولی شي وجه مړکه ها زما دا مارې ونیسه که دا مړکې مړکه ها توره سره ده بس والټه کل پرېږده وه مړکه مونږه لالکه مونږه زه مسلمان یم او دا مسلمان دی او په ژړا هم شو غریب ښځه په زړه کمزورې وي ایماني جذبه وه چې حضرت عمر فاروق د خور د سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او د مخ وینو ته وکتل چې وینې ترې روانې دي د هغې جذبې ته وکتل نو ړکې رحم راغی دا خو د الله یو داد دی چې د چا زړه ته خدای پاک یو شی ور واچوي الله واچوي د الله د طرف نه سخت دلی خطرناک شی دی او نرم دلی د الله خوښوي ړکې رحم راغی تورې هلته وغورځوله کېښودله او اوښې ته وایي دی خور ته وی تاسو څه وې ماته لږ ووایه حضرت خباب پوه شو چې مسله بدلېدو والا ده د کټ د کوټې نه راووته او ای عمر انصاف نه کار والی انصاف ته څه کې په کوم طرف سره عمر انصاف نه کار والا ته چې د چا مرګ پسې منډې وې ګرځې زما په خدای قسم چې دغه شخصیت بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې لاسونه اوچت کړي دا انصاف کې ته ظلم نه دی تعالی څه کوي ته څه کوې او واقعي د شپې نه صحابه و نبي علیه السلام ته شکایت وکړي صاحب دوه کسونه ډېر تنګ یو د عمر ابن الخطاب نه او یو د عمر ابن هشام نه د ابو جهل نوم عمر ابن هشام دونه ډېر زیات تنګ یو ته چلو که الله رسول ډېر په لاره ته نه شو تللی وهل ټکول سپیره توپ موږ خو دوی ذلیله کړو دوی څه چلو که د رسول الله مبارک د الله دربار کې لاس اوچت اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای دې دوه عمرو کې یو مسلمان که الله او اسلام له بې غلبه ورکه رب العالمین اسلام پې مضبوط کا نو زمونږ دا طالبان وی د ده نوم عمر و د هغه نوم عمر و د ده دې نوم له تغلیب ورکه عمرین یې ونه وي عمرین یې وي دعا د ده په حق کې قبوله شو نو بېګا خو رسول الله مبارک ستا دپاره خدای ته جړاګانې کړي دعاګانې کړي دي او تا هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف دی زما وروڼو اوس هم دا حالت دی ګورې دا خلق لګیای دي مولیانو پسې کنځل سپکې بدې قسم په خدای دا بې انصافي ده دا ملا ستا دپاره لګیا دی دا ملا چې لاس اوچتی وي خدایه زما دا مقتدیان خدایه زما دا شاګردان خدایه دا مسلمان هدایت وکړي موږ لس تاسو دپاره شین شو په بیت الله کې تاسو له دعاګانې کوو
په مدینه شریفه کې تاسو له دعاګانې کوو په درسونو کې تاسو له دعاګانې کوو یوازې ځنه ټول مولیان دغه دعاګانې کوي چې زمونږ د بخاري ختمې د ترمذي ختمې او که زمونږ د قرآن ختمې نو موږ وایو خدایا چې څوک د علماو سره محبت مدرسو سره نو مې مسلمان ټکې پکې وایو خدای هدایت ورپسې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د اسلامي واقعاتو او اسلامي بیانونو اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. اوس هم دا مولیان ستاسو دپاره غریبانان لګیا دي اخو ځان خدای پاک هغه له علم ورکړی دی څوک به لږ عمل کوي څوک به ډېر کوي خو چې دا محنت کوي خدای وحید کافرو له دعاګانې کوي دا علما خدای دې کافرو ته هدایت نصیب کړي که نه نو بس خدای دې بیا ذلیله کړي دا دعاګانې اوس هم دا علما ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي که ستاسو خادي وي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو مړي وي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو خیرات دي تاسو له دعاګانې کوي که ستاسو سنتونه تاسو له دعاګانې کوي که ته کور جوړ کړې مولا صاحب بوځې دونه دعا درته وکړي دونه څه ځان ته نشي کولی او بیا هم خلک ملیانو پسې لګیا په دغه جومات کې ستا بچو ته قرآن ښیي ته بیا هم ورپسې لګیا په دغه مدرسه کې غریب خیر غواړي دا ملیان دا محتممان خیر غواړي چې انده څه شی دی لکه خیر دی خیر خو یو د ګناه والا خیر نه دی سوال کوي سوال د خلکو نه پیسې غونډوي او ستا بچو ته مفت تعلیم ورکوي مفت د که نه په یو سکول کې په خپل بچي خیراتي تعلیم وکړه که نه وکړه که نه سرکاري سکول کې بم دنه پیسې لګي په مدرسه کې د 2 روپۍ نه لګي 2 روپۍ نه لګي مدرسې والا ورته قالین اغوښتري درې اغوښتره په هغې درته کېنولي په شاړه ځمکې نه کېني مدرسې والا پکې ورته لګولی مدرسې والا ورته استاد تنخواه ورکوي لیټرین غسلخانه یې جوړه کړې ده لنګر والا ورکوي کتاب هم ورکوي بالکل فری تعلیم مدرسه ورکوي قرآن ښیي عقیده ښیي عمل ښیي اخلاق ښیي مفت ښیي مفت سوال کوي غریب خو ستا بچو له مفت تعلیم ورکوي بیا مو پسې خلک لګیا دي خبرې سپیره خلک بدبخته خلک بدبخته او سپیره خلک دا د مخکې نه شی ورا روانه ده دا بې انصافي ده چې کوم انسان خیراتي او مفت تا لمونځ درکوي خیراتي او مفت ستا بچو ته سبق ښیي خیراتي او مفت ستا بچو ته عقیده ښیي او خیراتي او مفت ستا بچو ته دین ښیي انصاف دا نه دی چې ته ورپسې بدله دی ووایې انصاف دا دی چې د ده لاسونه ښکل کړې انصاف دا دی چې ته دته دعا وکړې انصاف دا دی چې د ده په بدو خپه راکاږې وی نه شرمې الله به تپوس کوي قیامت ورځ کوي الله خو شته ده قبر هم شته ده قیامت هم شته د دې تپوس به الله کوي چې ما دا علماو څه کول تعالی او تا ورسره څه وکړل د مدرسو تا سره څه وکړل ظالمه دین یې درته ښو زما قرآن یې درته ښو او تا ورسره څه کړي مولا که ستا جنازې له رانغې بس د ټول عمر روانه شوه ولې زما جنازې له رانغې هلکه یوه نی بله بدله وکړي مجبوري به وي د غریب کار یو خان که جنازې له را نشي زوی راشي وي خیر زوی راغلی دی مولا که لار نشي زوی راغلی نه نه وي دی ولې راغلی ته چلو شو انسان دی مجبورتیا هم کېدی شي د مارونو دا حباب رضی الله عنه څه وایي ورته تاسو ټولو ته خو زما اواز ته څوک اوري ټولو ته مسلمانانو ته خو چې څوک هم زما اواز اوري په حیثیت د محبت انشاءالله د مدرسې د عالم د حافظ د ګیرې د پټکي تبلیغ د دین د ټولو به قدر کوي انشاءالله هزاره چا بازار نه دي منتظر خدای ازاري کېږي به نه دا د خدای ازاري ده انسان دا خدای سپېره کېږي به نه خدای پاک سره نیول شته چې دی ونیسي والله که دی بیا پرېږدي بیا به چل درنده علماء قدر کوي عزت علماء سره غم خادم پادل بدل مه کوي چې مال راغلی دی نه د خدای دپاره کوي بهر کې زمارو حضرت خباب رضی الله عنه ورته وایي عمر انصاف دا نه دی چې ته څه کوې ته چې د چا مرګ پسې روان یې بېګا د خدای په دربار کې تا ته جړلي ستا دپاره جړلي دي او سوالونه کړي دي لږ بیا نورم نرم شو وی ته راوړه که نه هغه تاسو څه لوستل نه خور ورته سره شوه وی نه ته ماله راوړه وګورو وی نه نه در کوم ولې نه راکې وی ته پلیتې وی څوکم وی ولامبه هلته رسول الله مبارک د شپې دعا کړې ده هغه دعا د خدای عرش سره ډغره والې ده اوس بدل دی مقلب القلوب زړه اړونکې الله دی وی ښه غسلخانې ته ننوته ویې لمبل
اوس خو راته ووایه کنه د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته ووایي چې وی زړه بدل شو زړه واوړېد د زړه دنیا بدله شوه وایي ما رسول الله مبارک له بوزه نبی علیہ السلام مبارک دار ارقم کې یو کورو هغې کې پټ لګیا دي صحابه سره اول ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر ستا مرګ پسې راوتی دی هلته صحابه هم پریشانه دي ولې پریشانه دي هغوی ته اډر و چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې که توره باندې غزارم کوي غږ به نه کوې که څپېړه مباسې غږ به نه کوې د الله اډر دی د الله اډر ګنې علاج ورسره و دا نه چې نو ورسره بس هغې وایي خدایه که تورې سره راغې مونږ خو تا الله منې کړي چې اعرض عن الجاهلین غږ به نه کوې پوټې به جواب هم نه ورکوې او دی په رسول الله مبارک غزار وکړه څه به کېږي خوره موسره شو اوخې موسره شو او دار ارقام ته ورغلل او چې څنګه ورغلل دی لږ مخکې و دی خو جذباتي و په دروازه ورننه و صحابه یې الله رسول هغه دی راغلی لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د هغه نه لوی بهادر انسان بل څوک نو صحابه وایي ما رأینا اشجع منه د حضور پاک نه بهادر شخصیت موږ نه دی لیدلی ډېر بهادر وی دغه دی صاحب راغی وی بس نبی علیہ السلام ور منډه کړې وی اخوا شه زه پوه شه دی پوه شه که په ښه نیت راغلي چې مرحبا ورته وویم هرکلې ورته وویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به دا سر وه او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک دقه مرۍ نه ګریوان نه کلک ونیو دې مرۍ ته یې ورته لاس ور واچو وی عمره په څه نیت راغلی حضرت عمر فاروق نه چا تپوس وروستو کو وی چې ستا ګریوان ته د رسول الله مبارک لاس راغی وی حالت دې څو اوهو وی د سر د ویښته نه خپو پورې خولې خولې شومه عمره په څه نیت راغلی وی د الله رسول علیه السلام په نیت او چې څومره خلک وو په دار ارقم کې خوشحالۍ نه ټولو چغې کړې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او ابن ماجه کې یو حدیث دی ابن ماجه کې الفاظ داسې دي استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته یو ته مبارکي ورکوي مبارک عمر مسلمان شو خوشحالۍ کې خلک مبارکباد وایي ځکه ما مبارکباد وایي مبارک د پلانکي زوی شو مبارک خوشحاله شه لکه ابشر عرب وایي ابشر مبارک پلانکی زوی شو پلانکی وعدو کو دنیا کې دلته مسلمان یو بل مبارکي ورکي او رسول الله مبارک فرمایي په اوو اسمانونو کې فرشته یو بل مبارکي ورکي مبارک عمر مسلمان اسمانونو کې خوشاله شوې دي ابشر یو فرشته بل ته ابشر 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 خوشاله شه خوشاله شه خوشاله شه مبارک عمر مسلمان لیظهره على الدین کله الله فرمای او دین غلبه شروع شو حضرت حمزه مسلمان شو طاقت پیدا شو د مسلمان حضرت عثمان مسلمان شو طاقت پیدا شو حضرت عمر مسلمان شو رو یو راځي مسلمانېږي او رو طاقت شو په زیاتېږي د مسلمان او چې څنګه مسلمان شو بیا څه کېږي د الله رسوله دا دین خو حق دی کنه په عمر او کنه حق نه دی نو څه دی حق دی وی بدلته ولې ناس یو بیا وی الله وی دلته کېنه میدان ته ولې نوځو وی الله وی چې موزه وی زه خو ورالم زه خو ورالم تورې واغشته مغه توره عمر ما ته خو لا اړر نه دی شوی بس تا ته نه دی شوی ما ته کېږي ورغی مکې کافر په دې تمه دی چې عمر به اوس مونږ ته د رسول الله مبارک سره راوړي او دې چې څنګه ورغی تورې داسې لهرا وکړه لاس کې وړه وی که څوک مې پیژني خو ښه که نه پیژني انا عمر بن الخطاب د خطاب زوی عمر ما اسلام راوړو د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړه مسلمان شوم که چا کې ایمان یې را دې خوښ شي که چا کې زوري کنه ایمان خو مه وایي خو که چا کې زوري او څوک یې طاقت چا کې را دې خوښ شي نو په ګرمه ځمکه سوخ پنیک دی دا په غریب هر سړی نر دی دا په کمزور هر سړی نر دی دا په حیادار سړی په حیادار هر سړی نر دی او په ګرمه ځمکه پښتانه وي سوخ پنیک دی
څوک هم نشو پاسېدی چې راپاسي او د ټولو خلکو مخکې د بیت الله په مخکې چغه وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمان او یولس تقریبا که څو ښځې ترې مخکې وي ایمان لقب بالفاروق بعضې علما وایي په دې وجه ورته د فاروق لقب میلو شي دین اوچت که ښکاره که موجوده که د کفر نه اعلان یې وکړ څوک یو بله خبره کوي وایي د فاروق دا لقب په بله وجه ورته میلاو دی خیر هغه چې ته مقرر شي بیا به درته وروسته ووایم دا خو یو طاقت میلاو شو مسلمان زما وروڼو دې ظالمانو بیا ظلمونه شروع کړ خو چې څومره هلته کې اسلام له غلبه راځي دوی خپله لګیا دي کوشش کوي دوی محنت کوي دې نه ټیک تقریبا یو کال پس چې مسلمان څومره ورو ورو زیاتېږي نو دې کافرانو یو میټینګ وکړ په خیف بني کنانه کې ټول ابو جهل او عتبه او امیه او دا ټول پکې کافران ناستي وایي څوک فیصله په دې وکړه چې موږ به دې مسلمانانو سره سوشل بایکاټ وکړو سوشل بایکاټ څه نه به ورسره خبرې کوو نه به ورته په سلام اچوو نه به جواب د سلام کوو نه به پیسې خرڅوو نه به ترې اخلو نه به ورسره غم کوو نه به ښادي کوو نه به مړي لځو نه به جمدي لځو نه به خیرات ورکوو نه به یې ترې قبلوو هېڅ تعلق به نه ساتو نو مې مسلمان سره مسلمانان به بار راوتل چا ورسره هېڅ تعلق نه ساتو تنګ شو چې تنګ شو نو د ابو طالب یو دره وه شعب ابي طالب ورته وایي شعبون هغې ته منتقل شو هلته ځان له خیمې ووهلې خیمې ولګولې او ښځې بچي ماشومان ټول هغې درې ته منتقل شو هغې ته لاړه ځکه چې په کلي کې چا ورسره تعلق نه ساتو دا ابو طالب چې کوم د رسول الله مبارک تره دی او ماشوم یې لوی کړی دی او لا مسلمان هم نه دی دی مو سره لاړ وی که کم کافر زمونږ ملګری مونږ ورته کافر وایو چې کم زمونږ ملګری د سره تعلق ساتي هغه سره بایکاټ دی مو سره لاړ بنو هاشم د رسول الله مبارک قوم هلته لاړ څه پکې مسلمانان دي څه کافران دي او مسلمانان هم ټول لاړ د محرم مکه خو داسې کلي چې نه پکې سبزي کېده نه پکې الوګان نه ټماټر نه مرچه کې مکه خو داسې وطن دی چې نه پکې غنم شته نور بشې نه جوارې هم پکې نشته د بار نه به سامان خلکو اخېسته په دوی چا څه خرڅول نه که دوی به تلل چا هېڅ به چا نه خرڅول او دوی بار تجارت له تلیم نه شو دا به څه کېږي 3 کاله هلته تېر کړل څو 3 او په دې 3 کاله کې دوی څو خوړل دغسې نورونو ته غریبانان ناست وو په خیمو کې پراته دي څه به یې خوړل د ونو پاڼې به یې خوړل او دا کبل او دربونه به یې راشکول دا به یې خوړل او چې ماشومان به ورته په ژړا شو که نه واړه نو هډوکي به یې راواغېستل زاړه هډوکي نو هغه به یې ووینځل نو اوبو کې به یې واچول نو اور به یې ورپسې بل کا به یې خوټ کول نو هډوکي خامخا سواز ګماز ګېنښتي نو هغې به څه غوړوالی مړوالی ټینګوالی اوبه به ټینګې شي نو ماشومان له به یې هغه خور واغړل دا ژوند وړو به ورته ژړل ډېر تنګ شو صحابه کرام ډېر تکلیف سره شو بعضې کافرانو چې هغه زړهسوان دي هغې ویره خپل منځ کې سره پټې پټې خبرې شروع کړه چې دا خو ظلم دی او د دې ماشومانو جړاګانې به دوی اورېد دا کافران به لاړل دې درو سره به خوا کې ورته ولاړو چې ماشومانو به خوراک مراک پسې جړل دي به چغې اورېدې نو دوی به پسې لاسونه ټکول او خنداګانې به یې بېلې کړې نو بعضې رحمدل خلک مو د کافرو کې نو هغې ویره دا خو ډېر ظلم دی زیاتې دی د یو سړي خپل دین دی هغوی زمونږ د چا پکې روډ دی اوس که نه د چا روډ دی د چا ماما دی د چا خورایي دی د چا خور مسلمان نه دی د چا تره مسلمان دی د چا تره زوی مسلمان د چا د ماما زوی د ماما لور خو ټول یو قوم دی که یو قریش دی او د مکې خلک دي بار خو پکې کم خلک دی نو بعضې رحمدلو هغې وي دا خو انتهایي ظلم دی انتهایي زیاتې دی دا بایکاټ ختمول پکار خو د ابوجهل د لاسه بالخصوص چا نه شو ختمول چې که ختمه خو وي به چې تاسو هم د هغې تاسو هم ورسره دی دا به څه کېږي نو پټ پټ به بعضې خلک چې ته د شپې لاړل نو درې ته به یې څه ورویشتل حکیم ابن حزام هغه اوښ بار که د غلې نه او د خوراک نه د دوه انډي ورته واچول یو طرف ته او بل طرف ته او د پاسه پې سامان کېښوده او ووته او چې درې ته ورنږدې شو نو هغه اوښ یې وروشړه ډک د سامان اواز یې ورکوي دا ستاسو دی ورتلې خو نه شو بس ابو جهل پوه شو
جګړه جوړه شوه. ابو جهل وی تاسو بایکاټ مات کړی دی که چا مات کا هم د هغې ملګري بدلته کې خلک خو زړه نه تنګ و بعضې پکې رحمدل هغوی خم کړي دي او دا ماتول پکار دي بس اختلاف جوړ شو. هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی کاکا او دوی چې دا بایکاټ کړی و که نه نو دی په یو کاغذ باندې لیکلی و فیصله او ګوتې یې پرې لګولې وې مشرانو او هغه یې راغونډ کړی و د بیت الله په دروازه ټکوالی چې دا موږ بایکاټ وکړو مسلمانانو سره او دا کاغذ ولیکو د بیت الله په دروازه چې حدیثو خلاف ونه کړي. رسول الله مبارک ابو طالب ته کاکا ما ته د الله را طرف نه وحی شوې ده ته لاړ شه د کافرو ته ووایه چې د خپل بایکاټ ختم کړي. دوی چې کوم کاغذ د بیت الله په دروازه ټکوالی دی د هغې کاغذ چې څومره حرفونه دي ټول وینو خوړلی دي یو د خدای نوم پاتې دی باقي ټول وینو خوړلی ورته ووایه چې کاغذ تاسو لیکلی ټیک ته به بیت الله هم ټکو بیت الله به احترامي خو به دوی نه کوله خو هغه کاغذ ختم دي څه پکې حرفونه شته دی نه نو بس چې کاغذ ختم دی بایکاټ ختم کړي خو دلته دوی کې خپل اختلاف پیدا شوی. ابو طالب چې راغی د اعلان یې وکړو بس هغه کم خلک و بعضې خو رحمدل هغوی وي بلکل دا خبره که داسې بس په دې اتفاق شو وي د ګورو دا کاغذ ګورو که د دې حرفونه ختم شوي وي بغیر د الله د نوم نه نو دا بایکاټ به ختم کړو او که حرفونه باقي وي بیا نه ختمو په دې فیصله شو چې کاغذ یې راوسپړ د ویې کتل واقعي د وینو ټول خوړلی و صرف یو د الله نوم پاتې و بایکاټ ختم شو. خو 3 کاله صحابه کرامو په دغه دره کې 3 کاله دا تکلیفونه برداشت کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه شریفه فتح شوه یا حجة الوداع شو دقه خیف بني کنانه کې ډیره وواله چا ورته وی صاحب کوم ځای این تنزل غدا مکه چې فتح شو کوم ځای به وخت تېری وی خیف بني کنانه کې وخت تېرو حيث تقاسموا على الكفر لما خلاف دلته دي میټینګ کړو او د کفر فیصله کړو د بایکاټ مزد الله شکر ادا کوم نن هغه ځکه خیمه لګوم الته شکریا ده داله سکه حضرت ابوبکر صدیق څومره د لوی خاندان سره لوی خان لوی سره مشر سره او چتا حتمن سره هغه غریب سونه تنگ کړو چې هغه هجرت ته نبی صاحب ته خدای وطن نظم وی خدای چې لاړه او د وطن نه یو کافر ابن دغانه یا دغینا اوله مخې نه ورغی ابوبکر سکه یاره وی دا قوم مې نه پرېږدي بس دا وطن ورته پرېږدم ځم نور خلک هم حبشې ته تلي هغه ورته وی نه ستا غوندې سړی ته څه کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی نه مې پرېږدي قوم وی نه نه قوم پرېږده راځه زه دله امن در کوم زدی بودم امن در کوم ته خو د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتي د بېکسو مدد کې قرضدارو خیال ساتي ستا غوندې چې داسې مانه یو یو لاړ شي د ما به څه کېږي ابن دغینا دام لوی کافر و یو غټ ملک و راغی او د مکې په ټولو ملکانانو وګرځېد هلکه وی ابوبکر غوندې سړی تاسو شړی دا چې دا کوم عثمان لاړ ابوبکر لاړ چې دا لوی لوی خلک تاسو نه لاړ شي زموږ دا قوم کې به څه پاتې شي پیشه خپل دین یې پیشه او ابوبکر لما امان ورکړی هغې د خپل ملګري د کافر ابن دغینه ته وی خطا امن ورکړ ټیک ده زموږ په نظم په امان خو یو شرط پرې ولګوه وی څه شرط وی ده ته ووایه چې ته دا خپل لمونځ او دا قرآن په کور کې در نه وایه حضرت ابوبکر صدیق د دروازې مخې ته ځان له یو چبوتره جوړه کړې وه یو جومات کې نو هلته به ناستو د قرآن شریف تلاوت به یې کوو جړل به یې ورسره ډېر په زړه نرم و نو د کافرو ښځې ماشومان به په لاره تېرېدل نو ده ته به یې کتل تعجب به یې کو چې دا قرآن لولي او دی جاړي ورسره نو ښځې ماشومانو به ورته کتل نو کافرو هغه ملک صاحب ته وی ابن دغینه ته وي تا خو امن ورکړه خو ورته ووایه چې دا خپل لمونځونه او دا قرآن دننه په کور کې پټ وی مونږ یېرېږو چې زموږ ښځې بچي ورسره ملګري چې ته نه شي په فتنه کې واقع نه شي هغې به ورته فتنه وي ابن دغینه ابوبکر ته تعالی ما امن درکړه خو دې شرط پاسداري به کې دا ټیک شو نو السموده حضرت ابوبکر صدیق په کور کې دننه لمونځ کو او تلاوت به په کور کې دننه کو خوند یې ورنه کړو بیا بهر ته
اقصې به تلاوت په مانځه کې کو جړل با بیا دا کافر او خزي بچي به ته ولاړو هغه ټول کافر بیا ابن دغینه لاړل وی ګوره تا په هغه چې کوم شرط خو دا غي خلاف ورزي کړی دی بیا راوته دی او بار خپل قرآن وی او خپل منځونه کوي مونږ یریږو زموږ ښځې بچي چېرته مسلمانان نشي نو یا یې منې که مونږ یې بار بالکل نه پرېږدو بار یې ښکاره نه پرېږدو مونځ او قرآن ته یا دې دن نه کوي یا دې ته خپل امان واپس که مونږ پېښه دې پېښه ابن دغینه راغی ابوبکر صدیق ته وایي ای ابوبکر تا سره ګوره ما شرط ایښودی تا د شرط خلاف ورزي وکړه اوس ډېره سپکه خبره ده که تا باندې جا غزار وکړو نو ما تعالی امن درکړې دا د ما بېعزتي ده بیا به خلک وایي چې پلانکي سړي پلانکي له امن ورکړو دا خلکو د هغه امن مات کړه نو زه ستا دپاره دشمني به کوم نشم کولی داسې مهرباني وکړه یا دننه خپل قرآن وایه منځ کوه یا ما ته خپل امن واپس کا چې د اعلان وکړم چې زما د امن نه ووته بیا ته پیشه د کافران پیشه حضرت ابوبکر صدیق ورته وی ابن دغینه ډېره مهرباني تا ته ما خپل امان واپس کړ ما له د الله او د رسول امان کافي دی راووت بار بیا هغسې خپل لمونځ کو او خپل قرآن شریف بیا لوستو زما وروڼو ورو ورو په دې طریقه باندې الله پاک څه وکړل ښځې به ایمان راوړو ماشوم به راغی د مسلمان ملګری به شو رور به راغی بل رور اسلام زیاتېده رورو د هغې نه پس الله پاک د اسلام شعاګانې رڼاګانې مدینې منورې ته ورسولې د نبوت 9 کاله چې پوره شو لسم د نبوت د پیغمبرۍ لسم کال و د حضور پاک مبارک عمر 50 کاله نو ظاهري د حضور پاک 2 ډاډونه او 2 سرې وې یو ابو طالب او یو حضرت خدیجه په دغه کال دا دواړه وفات شو دا ظاهري د انسان یو ډاډي او ظاهري د انسان یو اسرای نور د پیغمبر علیه السلام ګټه اسره خدا الله ذاتو او دا دواړم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک طرفداری به کول او ډاډ به ورکو پیغمبر مبارک په مضبوطو دان د الله د طرف نه الله د چا زړه کې واچي نو دا دواړه وفات شو دې ته عام الحزن وې دا غم کال ابو طالب ډېر زیات د پیغمبر علیه السلام عزت کاو ډېر قدر یې کاو او د پلار عبدالمطلب نه پس پلار ورته سپارلی ډېر زیات به د رسول الله مبارک خیال ساته او د هغه د وجې محفوظ و ځکه ابو طالب یو حیثیت لره په مکه کې خلکو به قدر کو مشر سنجیده انسانو د لوی قوم مشرونو خلکو به خیال ساته نو د هغه د مخه حضور پاک ته چا غږ نشو کولی بیا چې کله وفات کېده دی نو د مرګ په وخت کې نبی علیه السلام وله راغی چې راغی نو خوا کې ورسره ابو جهل هم ناستو عبدالله ابن ابي امیه هم ورسره ناستو نو حضور پاک ورته وی ای ترې کاکا خدای ته وګوره او دا کلمه شهادت ووایه او که د خلکو مخکې نه وی دی غوږ کې ما ته پټه ووایه احاج لک بها عند الله د قیامت پر ورځ باقي زه پېښه د ما رب پېښه زه به خدای سره بیا خبرې کوم ستا دپاره هېڅوک پې مه ګواه کوه ما ګواه که دی غوږ کې راته پټه ووایه پټه چې زه پې ګواه شم باقي زه پېښه د ما کار پېښه د خدای په دربار کې به زه بیا باسونه کوم دلایل به پیش کوم لیکن هغه وی چې راره نه کېږي او ابو جهل ورته پام کوه ګورې د عبدالمطلب د نیکه د دین نه واونړی عبدالله ابن ابي امیه ورته پام کوه چې د خپل پلار د دین نه واونړی ګورې پام کوه هغې شیطانان ورته ناست دا ټیک ده چې وروسته بیا عبدالله ابن ابي امیه خدای پاک مسلمان کړی دی وروسته د فتح د مکې په کال باندې خو هغه وخت کې ورته ناستو نه پرېښه حالانکه ډېره زیاته مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره ورته پته مو وه ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دین دی ښه خبر و
ارسنه پیو او کلمه نه وي زمونږ د طالبانو ته اذعان او تصدیق او یقین وای هغه اذعان او تصدیق ته پیغمبر نه کاو نور ارسنه معلومه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وإذا خبوا ما كده پیغمبر دا محمد صلى الله عليه وسلم دين پټولو دینونو کې بهتر دی ویرا تا خپته ده او بیا سوای رسول الله مبارک توي چې کله ابو طالب تدک مکی کافران رالل او ته وی چې دا رواره دی پوی کا او جرګې په کول نو دا غینه پس رسول الله مبارک یو پټي پریشان شو ځکه دا وته ویلی وی رواره ګوره د قوم مقابله ګرانه ده مهرباني وکړه خبره وسره جوړه کا رسول الله مبارک وته وی چې یو لاس کې نور او بل کې سپومم راخته کې کنه د خپل خبر نه د الله د توحید د وحدانیت د دینه بوونه او کاکاجی کته د قوم نه مجبوره نو خیر تا نه ګیله نشتا روان شو د سترګو کې وخراله ابو طالب دل تراشه بچي دل تراشه سوي ورتا ابو طالب هغه وخت کوم رسول الله مبارک ته خبره کوي لولا الملامه حذار صبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا کله قوم ملامت یا نبی او د پیغور نه یری دی کنه نو دا کلمه ما مې کوله ویلې او بیا وته سوی رسول الله مبارک تا ابو طالب الله اکبر والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أسد في التراب دفينا وچ ترسو قبر کې خښ شوی نیم چې د چا پلارم در تر نږدې نشي تکلشا وصدع بامرك لم تصب قائد وی زخپل کار خپل تبلیغ کوه چې څوک بر تر نږدې نشي حتى أسد في التراب دفينا ترسو چې فخورو کې ماته د قبر کې د خورو بالغ نه پروته کنه د چا پلارم د تر نږدې کې دی نشي عجیبه اسلام نصیب کینو قسمت کې اسلام نو آخر وخت کې رسول الله مبارک وته بار بار و چې کاکا جی ګوره خدای ته وګوره د تخپه تر چې دا دین رښتونه دی قوم نه یریګم سبب وای چې پیغور بر تر مرګ نه پس کې چې و یری د اخر وخت کې رو یرو نو اخر ته کې سو علی دین عبد المطلب بعد د پلار عبد المطلب دا دین می دا زوړ خرید بوتان و رسول الله مبارک تلام ورته سوی هغه پورې بدل د خدای په دربار کې بخنه غواړم چې ترسو خدای نه منې کړي هغه وخت کې سوال ورته جایز و سوال وکوم پیغمبر مبارک انتهایی خفه ځکه ما شومل وکړو نو نبی علیہ السلام ډېرې دعاګانې کولې وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بباس بیا الله منې کو وی مشرک او کافر لو بخنه نه غواړي نه به پیغمبر غواړي او نه به بل څوک غواړي او الله وی انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وی بچستاسو وخت نو تیر جنت ته نشه رسول تب صرف لا رخه باقی جنت ته رسول زما کار دی بس د قسمت کې نشتا یې نه پويږي نو نبی علیہ السلام ولا بخنه غواړه بیا خدای مهنه کنو حضرت علی ولا راغی پیغمبر علیہ السلام لداغه پلارو کنه ورته سوی وی دا الله رسول وی هغه گمراه تر دې مړ شو دا گمراه تر دې مړ شو وی علی ورچا خاخه کا وی دا الله رسول مشرک دی کافر دې سوا سره کوم څنګه خاخ کا وی خیر دې دفنه کا خاخه نو پیغمبر علیہ السلام په دې خپاو چې ابو طالب څومره زما خدمت وکړ او لا او رسول الله مبارک په دې خپاو چې داغه د وجه نه پیغمبر علیہ السلام مضبوط تمو ډاډ ورته داغه طرف نه ملو شي اتعامل حزن و اذا غم کال یو ځل حضور پاک کو فرمایي چاته تاسو کو وی ابو طالب خو تا نه ډیر تاوید ستړي خدمت کړې دي نو ستانه وته سفیده رسیدلې د کنا حضرت عباس وته وي
عباس خورور یو عباس که زه نه وې د جهنم ویښ کې به پروت و جهنم ویښ کې ځکه ښه ورته هر څه معلوم و زم معلوم و بیا مې ایمان نه راوړي خو زما د وجې به دې د اور په یو چپه کې ولاړې صرف خپو کې به یې لاندې اوري خپو ته نور وجود به یې د اور نه محفوظ وي خو هغه چې کمې سکروټ کې د خپو لاندې پرتې وې به دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي نور وجود کې به اور نه صرف خپو ته نو علما لیکي بې نور وجود باندې د حضور پاک حفاظت کړی دی خو خپې یې په کفر کې ولاړې وې اسلام ته رانلې پخپو په کفر کې ولاړو استقامت په کفر استقامت په ایمان نه خپې کفر کې وې نو خپو کې به اور پروتې مازغه به خوټ کېږي زمارونو دې کې یو سبق تاسو له راغی چې ګورې یوازې د رسول الله مبارک په مینه کار نه کېږي تر څو چې هغه ونه منې دا څونه مینه څونه محبت اسلام یې منل چې رښتونه دی خو پیغمبر په حیث د پیغمبر نه دی منلی الله په حیث د یووالي نه دی منلی نو که ته ډېره مینه مو کې د رسول الله مبارک سره ډېره مو کې خو چې هغه ومنې چې دا د خدای رسول دی او د هغه تعلیمات ومنې چې هغه وي الله یو دی او تم خدای یو منې او قیامت اخرت چې هغه عقیده کوم راوړې د هغه ومنې نو هله کامیابي ده چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې یوازې په دې کار نه کېږي چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې د هغه د توحید راوړلې عقیده دې نه منلې او تر څو ته د هغه د خدای د یووالي او د ربوبیت او د الله د لویۍ او د عظمت چې کوم سوچ چې دا ستا زړه کې نه پرېوتی و اقرار د کلمې شهادت دې نه کړې نو په یوازې مینه هم کار نه کېږي څه وایي زما مینه د اخوا شرکي اعمال کې دې باندې کار نه کېږي او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په دغه کال وفات شوه حضرت خدیجه خو ټول مال رسول الله مبارک ته وقف کړی او په کور کې دننه به پیغمبر علیه السلام له ډاډ ورکړ او که معمولي به په نبي علیه السلام خفګان راته کلکه ورسره مضبوطه ولاړه وه تسلي به یې ورکوله وله داسې ښځه نه وه چې زړه وله نوره مه خویي زړه به یې وله نه خویي زړه به یې وله مضبوطه ډاډ به یې ورکړو خپلې پیسې دولت خپل کور ټولې ورته وقف کړي هغه حضرت خدیجه هم لاړه وفات شوه عام الحزن د غم کال نو سن 11 نبوي کې رسول الله مبارک طائف ته لاړ قوم نه مایوس شو نو طائف سفر ډېر عجیب درې سردارانو په طائف کې یو عبد علیل او یو حبیب او بل مسعود دا درې غټ غټ سردارانو نو چې هلته حضور پاک لاړ نو هغوی د ایمان دعوت ورکړو که خدای پاک چې دا مسلمانان کې نو هغوی ورپورې ټوخې ایا ورته وایي پام کوه ګورې ما سره خبرې ونه کړې تر دې قابل نه چې ما سره خبرې وکړې ابل ورته وایي اوهو مکه کې خدای بل څوک نه لیدل او ته پیغمبر کړې مکه کې ډېر لوی سرداران دي نو تا غوندې یتیم بل څوک یې نه لیدل ابل ورته څه وایي او ته زه دې نه منم که رښتونه نو ما به خدای هلاک کړي ځه رټ جوابونه او یوازې پرټو جوابونو نه ګورې زمارونو پرټو جوابونو نه هغه چې کوم هلکانو غلامانو دا کشران دي ته یې په کاڼو شروع کولې په رسول الله مبارک کاڼو باران ورېده اوس هم بعضې خلک دي مولیانو له پیغور ورکوي ته ماته نصیحت کوې تا کم داسې مسلې زړې کړې ته د ما قبر کې سملې که زه ستا قبر کې سملم د خدای ظالمه ای د خدای ظالمه شکر وباسه چې څوک نصیحت ته کوي زه خو محتاج یم دې ته چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه اوسه پورې زه محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي مسلمان دی هر وخت ځان دې ته محتاج کړي چې ده ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک لاره وکړي پېښور ته ځم او څوک ما ته لار نه معلوم ما ته څوک وښیي خوشحالۍ کم کوي پنډۍ ته ځم هلته مې یو دوست دی خو ما نه کور خطا شوی دی نوم راته معلوم دی خدای خطا دی لکه دا کم ځای دی او ما ته څوک لار وښیي چې داسې به لاړ شي داسې 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 نو زما ته څونه اسانتیا هغه شکریه به مه دا کړم شکرا ستا شکریه ساری او هغه د هغه دپاره به زه هر قسمه الفاظ ویم بې د بې د معافي ما ته دې لار وښول نو د جنت لار چې تا ته څوک ښیي الله اکبر د خدای لار درته ښیي چې د خدای لار او دین درته ښیي د خدای دین درته ښیي دعوت درکوي تبلیغ درکوي نیغه لار درته ښیي شکر ادا کا سپکه مه وایه عمل کې که نه کې شکر ادا کا دا غټه لار خو دغه ده چې خدای ته پرې ورسېږي دا وړې لار
په دې مونږ خوشحالي کو ځکه دې کې روډۍ شته دې کې چای شته دې کې پیسې دې کې هغې کې جنت دی هغه وروسته دې پته نه لګي نو مونږ په هغې کې بې سوچه روان یو څوک هم درته نصیحت وکړي شکر ادا کا لاس وله ښکل کا مهرباني ورته ووایه بد مه ګاڼه بلکل بد مه ګاڼو زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما بچو ته څوک نصیحت وکړي زه دې ته محتاج یم چې زما مقتدیانو ته زما دوستانو ته څوک نصیحت وکړي تم دې ته محتاج یې چې څوک نصیحت درته وکړي نو نن سبا غیم پې غور ورکو تا غوندې کس نن سبا بعضې خلک پې پلان کې زوی را پاسېد ملا شو موږ ته اوس چلونه ښایي شکر نو باسې ته بدبخت ستا زوی ملا نه شو د هغه زوی ملا شو تا ته نصیحت کوي خوش قسمته شه قومي خو دې د قوم بچی خو دې که نه ستا لاس کې ماشوم لوی شو شکر ادا کړه نو ډېر خلک داسې وایي پلان کې بچې اراته اوس په جومات کې په مصلا ولاړ یې د پلان کې بچې او د پلان کې بچې نن په ممبر راته ناست مونږ ته نصیحتونه کوي پلار به دا چل کو دا الله اکبر دا اسلام پورې ټوکې دین پورې ټوکې هغه کور چې په هغې کې خدای یو حافظ جوړ کړي قسم په خدای د خدای په نسبت دا ډېر بهترین کور دی هغه کور چې په هغې کې خدای یو عالم جوړ کړي هغه کور چې په هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي دې نه ښه کور بل نشته دې کور له پې غور مه ورکوه او پلار دې ټیک د غلطي به یې کړي زوی عالم حافظ شو ټیک به شي زوی د مخه اوس ټیک دا زړې زمانې پسې مه ځه چا به دا کار کو تا به دا کار کو تا به دا کار کو توبه وباسه مسلمان ته مه باسه که تا به هم کړي نو دا پیغور به بلکل نه ورکوې په دې الله خفه کېږي هغه کار به کوې چې په کوم الله خوشحالېږي او د الله د خفګان کار به نه کوو او الله نه به دا سوال هم کوو چې خدای خولې نه هغه خبره مه باسه چې ته خفه کېږي د دین پیغور چاله مه ورکړه نه هغې پیغورونه ورکړل رسول الله مبارک او بیا الکان و غلامان شبه وله کانو باران شو زید ابن حارثه و سره دی او زه به کله مخکې کېدم او کله شاته کېدم چې زه ولګم خو چې رسول الله مبارک ونه لګي وجود له لهان سارا وجود تمام جسم له لهان ہو گیا ټول وجود نبی نے روانې دی بیگی او بلکې او روایت کې راځي فرشتې راځي ویني اوچتای زمکې ته ونه رسېږي د پیغمبر مبارک دا وینه زمکې ته ونه رسېږي حضرت عائشہ صدیقہ یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي وی د الله رسول په جون کې سخت ار وس پرتا کما راغلی د احد نه علاوه د احد نه سخت ار وس ماشاءالله احد نه سخت ار وس وی دا عائشہ چې کله استاد قوم نه مایوس شوم طائف ته لاړم اړه سخت ار وس یعنی خلکو په کانو وشتم زما وجود د کانو د وینو نه شوړ پوړ دی او ما ته دا پته نه لګي عایشه چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا نظر مې بالکل کار نه کوي کم طرف نه روان یم او کم خوازم او دغه وخت رسول الله مبارک یو اوږده خطبه ده زه به مفهوم درته ویم رسول الله مبارک الله تعالی سوچته خدای ته سوی یا الله باچا ته سپاري الله زما